څوک دغه ذمواري په غاړه واخلي چې د یو یتیم پالنه سر له ننه په ځان لازمه کړي. انشاءالله داسې کور به لوګر کې نه وي نه افغانستان کې چې هلته شهید نه وي. نو مشرانو ډېر فکر مو وي چې اوس د امتحان زمانه راغله، هر څوک به د ځان باندې دا لازم کوئ چې د دې یتیم پالنه په علمي میدان کې هم کوم، تربیوي میدان کې به هم کوم او مالی میدان کې به هم کوم چې هغه مو له یاده ونه وځي. ځکه د هغوی پلرونه بیا ډېر خوابدي کېږي، د هغوی مورګانې او د هغوی خپلوان بیا زړه کې ډېر ورته ګیله درېږي. موږ ته اوس د امتحان زمانه راغلې چې له یاده مو ونه وځي. ډېرې خبرې نه کوم ځکه موږ ته چې پاچاهي راغلم، پاچاهي قانون هم دا د ډېرې اوږدې خبرې به نه کوئ. دا هم د پاچاهي قانون ده، خیر الکلام ما قل ودل. مشران خو انشاءالله هسې پوه دي په دې باندې چې د پاچاهي په نظام کې خبرې هم ډېرې مختصرې وي او دوه لنډې خبرې کوم. خیر د مشرانو ډېره قرباني مو کړې ده، صرف د تنبیه په شکل یې وایم. عمر رضی الله عنه حمص ته لاړه. په حمص دا د حمص خلک دې ته کوفه صغرا ویلې. د کوفې خلکو شکایتونه ډېر کول د خپلو والیانو نه. د عمر رضی الله عنه په ولایت کې د حمص والی چې و هغه سعید ابن عامر نومېده رضی الله عنه. نو عمر رضی الله عنه چې ورغی دا د حمص خلکو ته یې ویلي وي کوم شکایت خو به نه لرئ؟ وی لرو یې. وی کوم شکایت لرئ؟ 4 شکایتونه یې وکړل. عمر رضی الله عنه ورته ویل شکایتونه مو کوم دي؟ و یو شکایت دا د سهار دی وختي نه راوځي. سعید ابن عامر خپلې وظیفې ته وختي نه راوځي، کله چې لمر راوخیږي بیا مجلس ته راسي. وی یو. وی دویم دا د شپه چې سي هر څوک چې ورسي جواب نه ورکوي، پوښتنې نه چې څوک ورسي څه ضرورت وي جواب نه ورکوي. وی دوه. وی دریم دا نه په میاس کې یوه شپه یا یوه ورځ دی بیخي باندې نه راوځي. وی دا یې 3. څلورم دا ده وایي چې په میاس کې په ده باندې یوه ورځ په کال کې یوه ورځ په ده باندې بیهوشي راځي. عمر رضی الله عنه سعید ابن عامر راوغوښته. وی تا نه د حمص خلک چې اوس په سوریې کې یو مشهور ښار ده، وی تا نه د حمص خلک شکایت کوي. 4 شکایتونه یې وکړل. نو دی را حاضر که د خلکو په مخ کې. نو عمر رضی الله عنه ورته ویلي جواب وایا. سعید ابن عامر رضی الله عنه ورته ویلي وی عمره رضی الله عنه وی حیا راځي، شرم ده چې زه دا جواب وکم، چونکې په جواب کې من وجهین د ما مدح راځي. عمر رضی الله عنه ورته ویلي زه جواب غواړم که په هره طریقه باندې ته به جواب کوې. سعید ابن عامر ورته ویلي د اول جواب وایم، زه ولې د ورځې لږ ناوخته راوځم، د ما کور والا چې د هغه مریضه ده، زه اوړه لمدوم په خپله باندې، ډوډۍ په خپله پخوم، بیا پس له هغه نه وظیفې ته راوځم. عمر رضی الله عنه ورته ویلي الحمدلله د مونږ په دې 20 کلن جهاد کې د مونږ مشرانو ډوډۍ خپله پخولې. په سنګرونو کې ډېرې داسې ویډیوګانې شته، الحمدلله مجاهدین به ناستو ډوډۍ به مو پخولې. د سعید ابن عامر رضی الله عنه هغه تاریخ خو د سختیو وخت چې په یاد مو اوس مونږ ته د امتحان زمانه راغلی، انشاءالله بیا به مشران نه ویروي. ځکه علما دي انشاءالله د صحابو تاریخ به مرتن بعد اخرى ګوري. باید مونږ ضرور و زمانه کې د علما د صحابو هغه د صحابو د خلافتونو تاریخونه وګورو. لکه کرانویر سی بیرته به راپویاد سی، کرانویر سی بیرته به راپویاد سی، هغه خپل جذبې او ایمانونه به بیرته پې باندې تازه کوو. وی دویم جواب د شپې نه راوځي. وی ځکه ما ورځ د انسانانو دپاره کړې او شپه د الله د عبادت دپاره، نو زه ځکه نه راوځم شپه د الله عبادت کوم. عمر رضی الله عنه بیا ډېر خوشحاله سو او په میاس کې یوه ورځ ټوله ورځ نه راوځي. وی ځکه نه راوځم یو جوړ کالي لرمه، یو جوړ کالي لرم. داسې نسي خدای نه کرده چې کالي مو هغه کالي وي که نه چې په جمعه کې یو جوړ کالي واغوندو. د یتیم هغه شکېدلي کالي په کال کې یو وارې او ته والی صاحب، معاون صاحب، شیخ صاحب، قمندان صاحب،
هر ورځ یو جوړ کالی وي چې بیا دې له یاده ونځي لکه موږ د صحابه هم هغه د موږ دپاره معیار حق ده وي په میاس کې زه یو جوړ کالي لرم په میاس کې یو ورې لنګ بدل کم هغه ومینځمه بیا هغه چې وچ سي بیا خپل کمیس وباسم هغه وچ سي نو هغې به یې ټوله ورځ ولګېږي چونکې دا سوریه او حمص هم یخ د زر وچېږي نه یخ وطن کې نو عمر رضی الله عنه ډېر خوشحاله سو څلورم دا ده وی په کال کې یو ورې ما باندې بیهوشي راځي وی هغه ورځ چې خبیب رضی الله عنه دار ته خیزوه زه هلته مسلمان نه وم کافر ومه نو هغه ورځ چې راپویات شي چې الله به ما سره کومه محاسبه کوي ځکه زه هم په هغه کسانو کې وم نو هغه چې راپویات شي هغه ورځ درد را باندې راسي نو د ډېر درد د وجې نه چې الله به ما سره کومه محاسبه کوي بیهوشي را باندې راسي نو انشاءالله زموږ دا څومره علما چې دي دا مشران دا ټول انشاءالله علما دي د دوی لپاره معیار د حق صحابه دي باید موږ مشران هر وخت کې د صحابه و تاریخ هغه مطالعه کو چې د صحابه و نقش قدم باندې تک هغه مو له یاده ونوځي دا یو دویم دا ده علامه ابن جوزی رحمه الله یو کتاب جوړ کړی الشفاء فی تاریخ الملوک والخلفاء دی کتاب کې لیکي ولې یوه بادشاهي ختمیږي دوه شیه بادشاهي ختموي یو نه شکر د الله ادا کول یو نه عدل کول دا دوه شیانه دي چې بادشاهي ختموي مجاهدین ورونو اوس موږ ته بادشاهي الله په لاس راکړه که بقا یې غواړئ الله ته ډېر شکر ګزارۍ وکئ موټر تیز مه بیایي ملت سخت پې خوابدي کیږي دا اوس فیسبوکونو کې عکسونه وي هغلته موټر چپه سوی دښمن تیار ناسته دومره عکسونه یې را جمع کړي هلته ټانک چپه ده هلته موټر تر حد نه ډېر په کشرانو باندې امر وکئ موټر تیز بونه ځئ سرعت